अस्सलाम वालेकुम मलगोरो په पाकिस्तान کې د पेट्रोल قیمت بلندترین سطح ته ورسېدو. پاکستان کې पेट्रोल دومره نو ګران شوی څومره چې په پاکستان کې اوس पेट्रोल ګران شو. تاسو له چې دا کم بوټ کاری د پاکستان کې د لوبریکینټس چې کم قیمتونه دی هغه د 92 چې کم पेट्रोल دی 460.4 باندې فی لیټر قیمت شو، یعنی 138 روپۍ تقریبا په دې 323 نه 460 لا د دې قیمت لاړو، یعنی 100 پلس په دې पेट्रोल قیمتو کې فی لیټر اضافه شوې ده. دینه علاوه ډیزل چې کوم دی 522.4 د دې قیمت ته اور بل 547.2 کې د لوبریکینټس هم د پاکستان نوې چې کوم لوبریکینټس آیل قیمتونه دي تاسو د سکرین باندې ښکاری دي چې زدا حیران ما اور تاسو هم ما سره کمنټ وکړئ چې د ایران لارې خو الریډي د پاکستان د پاره کولو دي. ابنای هرمز چې کوم لار ده اخو الریډي پاکستان د پاره کولو د پاکستان ته د ایران نه هم पेट्रोल په لیګل طریقه باندې هم راځي، خو بیا هم پاکستان د पेट्रोल قیمتونه سیوا کړل. چونکه د पेट्रोल قیمتونه سیوا کېدل حواله سره مخکوم د مریم نواز ویلو چې کله په ملک کې पेट्रोल ګران شونه تو غواړي چې د ستاد ملک وزیر اعظم غل له او اوس دای وای چې पेट्रोल قیمتونه په ټوله دنیا کې ګران شوي دي او مونږ یو میا سبسډي عوام لور کو یو میاش مو بیا هم ګران کړي نو او اوس مو ګران کړ او د نورو ملکونو حساب سره په پاکستان کې چې کم पेट्रोल قیمتونه دي، یعنی بنگلاديش نه پاکستان کې पेट्रोल سیوا دي ریټ سي، د سریلانکا نه پاکستان पेट्रोल ګران دي، د انډیا نه د پاکستان पेट्रोल ګران دي، ایون داس نور د ایشین کمز کنټریز دي هغه کې د पेट्रोल قیمت د پاکستان نه سیوا دي، یعنی سوري پاکستان ته سیوا دی، د پاکستان ریټس دي سیوا دي زموږ د نیبر کنټریز نه. اور بل د پاکستان ایران سره تعلقات چې کوم دي هم خدي لکه دا نه چې ایران د پاکستان جازونه نه پریدي په ابنای هرمز لار باندې او پاکستان ته पेट्रोल ناراضي، نو پته نه لګي چې زموږ حکومت په سوجه باندې पेट्रोल دومره مزید ګران کړل او چې کم مطلب غټ سواریان دي بسونه شو یا داس نور گاډي چې هغه په ډیزلو باندې چلی نو هغه هم ولاړ دي. ای وای چې موږ لا ګټه نه کیږي کوم کرایه مزید زیاتو نو عوام هغه نشي برداشت کولای، عوام هغه عمر کرایه نشي افورد کولای. نو الله د پاکستان ملشي پاکستان کې د पेट्रोल قیمتونه د چې کم سیوا شو هغه انتهایی حد درجه له سیوا شو، دومره کله هم पेट्रोल قیمتونه نه دي سیوا شو. بل چې کله عمران خان دور حکومتو نو د عمران خان خلاف 12 پارټیان یوځای شوي چې هغه بلګم سګران کل دغه 12 والا پارټیان به سره وته د عمران خان خلاف اړتالونه سوک په پسې کولو اسمبلی دتل چا بخېټو پورې کانی ترل چا بغل غن احتجاجونه کول. اوس هغه 12 پارټیان حکومت نه دي خو بیا هم هغه 12 پارټیان غلي دي لکه حکومت ته د مسلم لیگ نو د پیپل پارټي حکومت ته کنه دا نور پارټیان ولې په مهنګای باندې غلي دي. زمونږ نېشنل پارټي ولې غلې د په مهنګای باندې، زمونږ جمعیت پارټي ولې غلې د په مهنګای باندې، زمونږ په ملک نور چې کمی پارټیان دي په کې پی کې چې کمی پارټیان دي اول په مهنګای باندې غلې دل ډېر غټ کوېسچن مارک دی. لکه آیا دای د سیاست صرف د مریم نواز د پاره کوي؟ آیا دای صرف د سیاست د نواز شریف د پاره کوي چې دای په نواز شریف فیور کې اړتالونه نه کوي؟ د نواز شریف کا ملک کې مهنګای راولي نو دای بغلی وي هغه سیکل اوس شوي هغه د دای احتجاجونه اوس شو چې د عمران خان په دور حکومت زدا نه يم چې عمران خان لکه ډېر ښه دور حکومت تیر کړی کار څنګه تیر کړی دی، خو چې هغه ټایم تاسو راوتی نو اوس ولې نه راوځي؟ نو دلته ډېر غټ کوېسچن مارک دی په دغه خلکو باندې. خو مونږ عوام چې کوم یو مونږ همیشه هم دغه خلکو دوکه کړي یو او یو ځل به مو بیا هم دوکه کوي چې کله الیکشن راشي. خیر ستاسو دې حواله سره ده کمنټ لازمي وکړئ.